انسان په زړه کې د یو غم او درد شته، یو ورځ به ما له مرګ راځي او د مرګ فرشته به راځي او ما نه به روح ځي، بیا به زه هېڅ نه شو کولی. زما به خالي ډینچه پاتې وي، زما به خالي لاش پاتې وي. هغه رب دپاره به ځم چې هغه رب ماته په دنیا کې 30 40 50 80 سال عمر راکړی و. هغه رب ما نه د خپل ژوند، هغه خپل وخت، هغه خپل نعمت یې راکړي، هغې باره کې ماته رب وایي چې ای انسانه ته خو دنیا ته تللی وې او زما دپاره تا څه کړي او زما احکامات یې په ژوند کې څومره راوستي. آیا دغه مونږ او تاسو ټول الحمدلله مونږ او تاسو ایمان یقین ده چې مرګ شته، مرګ حق ده، بلکې هغه دپاره زمونږ او تاسو سوچ نشته چې هغه مرګ دپاره څه، مرګ دپاره مونږ هغه ژوند دپاره څه وړلو ضرورت ده، څه کول ضرورت ده. آیا هغه دنیا ته لکه یو انسان یو ځای ته مسافر لاړ شي، هغه انسان هلته څه وخت تېروي، څه وخت دپاره ځي، نو هغه خپل ځان سره خپله خوشه وړي، خپل سامان وړي. لکه مونږ او تاسو دنیا کې وخت تېر کړو، دنیا نه مونږ او تاسو ځو، دنیا نه مونږ او تاسو هجرت کوو، دنیا نه زموږ یو ځای نه بل ځای ته تبدیلي کېږي. آیا الله رب العزت مونږ نه څه غواړي؟